بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو زه یم احمد سید او دا سیټ کې چې کومه ویډیو تاسو ته ښکاري دا دی د ترکیه مشهور مولانا محمد علي الکردستاني د کم په لاس او دم کې چې الله تعالی دومره طاقت او دومره شفا ایښې ده چې د دې د یو ځل دمولو سره د عمر چې کم ګونګی وي هغه ورسره خبرې شروع کوي او د دې د یو ځل دمېدو سره د عمر چې کم ړوند وي د هغه نظر الله تعالی راولي او شفا ورله ورکوي. دې نه علاوه د ده دم سره الله تعالی چې کم په خپو باندې معذوره کس وي هغه په خپلو خپو باندې د ودرېدو قابل کوي. خو ملګرو دلته کې د پښتنو لپاره د خوشخبرۍ خبره دا ده چې دغه محمد علي الکردستاني چې کوم دی هغه ډېر مخکې پاکستان ته راغلی خو پېښور ته به هم راځي او هغه به د پښتنو علاج هم کوي. نو ملګرو دا ویډیو تاسو لږه ډېره شیر کوئ چې څوک هم ستاسو په علاقه کې وي نو دې نه به فایده والي. دغه مولانا صاحب چې کوم دی هغه نه څه اپریشن کوي او نه ورسره داسې کوم لیټسټ ټیکنالوژي شته خو صرف د قرآن مجید په آیاتونو باندې سړی دمی او هغه ته الله تعالی بیا شفا ورکوي. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا ویډیو لږه شیر کړئ. چېرې ستاسو په علاقه کې څوک ګونګی وي یا څوک چې کوم دی ړوند وي او دې نه علاوه که څوک شل وي په خپو باندې معذوره وي نو هغوی ته به دا ویډیو ورسي او هغوی به د دې ویډیو نه لږه پیدا والي او ستاسو په یو شیر او یو کلیک باندې یا په یو سوال جواب باندې الله تعالی چاته زندگی ورکوي. نو دا کار خیر دی. تاسو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ هغه ملګرو سره چې چا نه وي کتلي او که چېرې چاته په خپل مالت کلي یا وطن کې څوک دغه شانتې چاړه یا معذوره وي نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغوی سره دا خبره وکړئ دا خبر ورسره شیر کړئ چې دا د ترکی مولانا صاحب چې کوم دی دا به راځي په 14 تاریخ باندې پېښور ته او هلته به دغه شانتې یو څو ورځې ایثار وي او د پښتنو علاج به کوي. دا مشهور مولانا صاحب چې کوم دی د دنیا په مختلفو ملکونو کې ګرځي او دغه شانتې د دم په ذریعه باندې د خلکو علاج کوي او الله تعالی ورته په هغه ځای باندې شفا ورکوي. داسې ویډیوګانې ډېرې موږ کتلي په سوشل میډیا باندې چې د دې مولانا صاحب دي وایرل شوي دي. الله تعالی هغه کسانو ته فورا شفا ورکوي. انشاءالله الله تعالی دې وکړي چې زمونږ چې کوم په علاقه کې بیماران دي معذوره دي هغه به هم ورسره الله تعالی ښه کړي او تاسو دا ویډیو شیر کول مه هېروئ. کیدای شي چې ستاسو د یو شیر کېدو نه چاته ډېره غټه فایده ورسي. دا ویډیو لازمي ملګرو سره شیر کړئ. نو دغه د ترکیه مولانا صاحب چې کوم دی دا د دنیا په مختلفو ملکونو باندې ګرځي او دغه شانتې د دم په ذریعه باندې د خلکو علاج کوي او الله تعالی ورته فورا شفا ورکوي. د دې د دم سره که څوک ړوند وي نو هغه ته الله تعالی نظر راولي او که څوک کوڼ وي نو هغه الله تعالی د دې قابل کوي چې هغه خبرې واوري او که څوک ګونګ وي نو هغه الله تعالی د هغه ژبه داسې طریقې سره چلی چې هغه د خبرو کولو قابل کیږي. دې نه علاوه که څوک په خپو باندې شل وي په خپو باندې معذوره وي نو هغه الله تعالی د دې قابل کوي چې په خپلو خپو باندې وګرځي. دا مولانا صاحب نه څه اپریشن کوي خو صرف او صرف د قرآن په آیاتونو باندې سړی دمی او هغه ته الله تعالی فورا شفا ورکوي. نو ملګرو تاسو دا مهرباني وکړئ که چېرې ستاسو علاقه کې کلي وطن کې دغه شانتې څه معذوره وي ړوند وي یا ګونګی وي دې نه علاوه که په غوږونو نه اوري کوڼ وي لا په خپو باندې شل وي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې هغه ته دا سوال جواب ورسوئ او دا خبر ورله ورسوئ چې د ترکیه دا مولانا صاحب چې کوم دی دا به په 14 تاریخ باندې پېښور ته راځي او هلته به یو څو ورځې ایثار وي او د پښتنو علاج به کوي.